پېښور نیوز کې یو ځل بیا هرکلی کتونکو زموږ د بلټن په دې برخه کې موږ سره عبدالسلام خالد اس پی سټي ټرافیک موجود دی. هغوی سره به موږ په مهم موضوعاتو خبرې کوو، سپیشلی نن سبا چې د اس او پیز او څومره چې د احتیاطي تدابیر د خلاف ورزي روان دي په هغې تفصیلي خبرې اترې کوو. هغه به موږ ځان سره په پروګرام کې شاملو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ خیر خیریت دی جی بالکل. اول خدا وایي چې مصروفیات څنګه تیریږي، تاسو ژوند څنګه تیریږي؟ بس مصروفیات ټریفک یو د منډه لایف دی او بس هر وخت منډه وي نو الحمدلله بس چې صحت وي نو ډیوټي مو سره اسانه وي. سو فار سو ګډ. بالکل. دا وایي چې ټرافیک پولیس یو طرف ته که موږ وګورو د ټرافیک کنټرولینګ هم کوي، ورسره چې دی د تجاوزاتو خلاف اپریشن هم کوي او ورسره لکه فار اگزامپل بعض اوورلوډینګ چې وي د هغې خلاف هم کار کوي، هغه بندوي. نو دومره کارونه تاسو په یو ځای څنګه کولی شئ؟ ګوره جی ټرافیک عام خلکو دا یو کانسپټ دی چې ټرافیک صرف یو ټرافیک منیجمنټ دی، یو وارډن ولاړ دی او هغه صرف ټرافیک پاس کوي. خو هغې نه مخکې ډېر زیات کارونه دي چې هغه د دې دپاره ضروري دي. یعنې فرسټ آف آل چې سهار راشي نو ته به دا چک کوې چې روډ باندې آیا چا څه کنسټرکشن مټیریل خو نه دی اچولی، چېرته نالې نه اوبه خو نه دي راوتی، یا ورسره چېرته شپې د چا ګاډی خراب شوی دی هغه لاک کړی دی وتلی دی. نو دا څیزونه اول موږ کلیر کوو. صحیح. او بیا دا وایلیشنز چې کوم خبره ده آی تھنک پولیس د ټرافیک وارډن چې کوم دي دا د سرکاري محکمو کې واحد داسې دي چې دا هر چېرته موجود وي. صحیح. چې تاسو ګرځئ نو دوی به په هر چوک کې په هر سړک باندې موجود وي. نو دا کووډ چې کوم دی یو نوی شی دی د هغې اس او پیز امپلیمنټیشن دپاره بالکل موږ پوره سپورټ دی او موږ لګیا یو چې هغې باندې خپل کار وکړو. اس او پیز امپلیمنټیشن دپاره تاسو اوسه پورې څومره مطلب کنټرولینګ حاصل کړي دي او کوم کسان چې د دې خلاف ورزي کوي څومره مو جرمانې لګولې دي؟ ګوره جي ټول نه مخکې شی چې کوم هغه خلک ایجوکیټ کولی. بالکل. ایجوکیشن نه بعد که بیا هم یو سړی ناغ کوي او هغې وایلیشن کوي نو هغې متعلق موږ د کووډ اس او پیز وایلیشن کې د سټارټ نه چې کوم زموږ فګر دی دا 1,10,000 نه بره جرمانې کسان مونږ دې کې چالان کړي دي. صحیح. انډیویجولز 1,10,000 نه بره چالانز دي او ایز کمپیر چې کوم لاسټ منت نو لاسټ منت کې اټ از اراؤنڈ 13,000 لږ کم بیشي کې دي شي 13,000 کسان دي چې هغه مونږ په دې کووډ اس او پیز کې مونږ چالان کړي دي. او دې سره چې کوم 144 لګېدلې وه دفعه 144 د وایلیشنز کې نو هغې کې د ټرافیک پولیس 23 ایف آی آرز کړي دي چې هغې کې کسان اریسټ کړي دي پراپر. صحیح. لکه که موږ وګورو خپله کورونا وایرس چې دی څه نوې خبره هم نه دی نن سبا، ماشوم ته د دې معلومات شته، هغې باوجود خلک ولې اس او پیز فالو کوي نه؟ دوه څیزونه یو تعلیم وي بل تربیت وي. صحیح. ټیک شو دی. نو انفارچونیټلی بعضې کې د خلکو تعلیم وي خو د هغې تربیت نه شوی او بعضو خلکو کې د دواړو څیزونو کمی وي او دا شی زمونږ هغه قومي مزاج داسې دی چې موږ ته بعضې خبرې ګپ ښکاري او موږ وایو چې یاره بل دی بس تېرېږي چې په ما راشي نو زه به یې ګورم. نو موږ خو خپل طرف نه یا د ګورنمنټ چې نور کوم هغه دي هغې پوره کوشش کوي چې خلکو کې اویرنس پیدا کړي او کافي اویرنس شوی دی او کوشش کوو چې موږ کوم هغه سټینډرډ دی هغه مینټین وساتو. صحیح. څنګه چې تاسو د چالان خبره وکړل چې دومره چالان ورکړی دی، دې سره څومره د دې جرمانه چې دی آیا سپیسیفیکلی جرمانه مقرر شوی کوم چې دی هغه تاسو موږ ته که ووایئ چې یو انسان کوم چې د دې خلاف ورزي کوي نو هغه به دومره جرمانه کیږي او ورسره دومره سزا ورکړی کیږي ورته؟ ګوره جي چې د کوم وایلیشنز دي اس او پیز ریلیټډ دې کې موږ یو کوډ دی چې هغې کې موږ چالان ورکوو. صحیح. که څوک انډیویجول په موټر سایکل دی او هغه ماسک نه یوز کوي نو هغه ته 100 روپیز چالان دی. که دې موټر کار کې دی نو هی ویل بی چارج فار 200 او چې کوم د وړکوټي ګاډي دي نور ایل ټي وي د هغې 300 دی او چې کوم ایچ ټي وي د هائی چې کوم غټ ګاډي دي د هغې 500 دی. صحیح. نو 100 200 300 and 500 بی آر ټي کې خو ډېر زیات رش وي که هغې کې څوک اس او پیز فالو کوي نه نو هغې دپاره څه چارجز دی؟ د هغې خپل ایډمنسټریشن دی او خپل هغه دی هغې خپل نظام دی هغې په خپله که ورکوي وداوټ ماسک خو هغې دننه څوک پرېږدي نه. صحیح. او هغې کې متعلقه ډسټرکټ ایډمنسټریشن لګیا هغې هم پکې کار کوي. موږ چې کوم دی په عام ټرافیک چې کوم رول دی هغې باندې موږ زیات فوکس وي.
څنګه چې تاسو د هیلمټ دپاره یو مهم آغاز کړی و چې څوک هیلمټ نه اچوي نو هغه جرمانه کیږي ورسره ورته بیا همداسې پټرول وغیره ورته نه میلاویږي سی جي کې ورته اجازت نشته نو آیا د اس او پیز دپاره مو هم څه مهم آغاز کړی دی یا نه زمونږ دا مهم مسلسل شروع دی زمونږ چې کوم خپل ایجوکیشن ټیمز دي هغه په دې باندې کار کوي او بیا چې موږ یو کس په وایلیشن کې کله ودرو نو هغه موږ بیا ټیچ کوم چې دا چالان تاله د دې له وجه شوی ده او مهرباني کوه آینده دا شی مه کوه دې نه علاوه موږ سکولز یونیورسټیز اډو ته هلته ځو هلته موږ اویرنس کمپین چلو زموږ په سوشل میډیا باندې هغه شروع وي ایون زموږ خپل اف ام ریډیو چینل دی په هغې باندې مسلسل اویرنس شروع وي اوس پرون چې کوم دی زموږ یوټیوب لایو چینل کولاو دی هغې باندې موږ دا شی شروع دی نو موږ پوره کوشش دی چې خلکو کې میکسیمم اویرنس پیدا کړو صحیح تاسو د دې خبره وکړه نو دې سره ماته یو کوېسچن په ذهن کې راغلو چې پولیس ټرافیک پولیس نن سبا ډېر زیات په سوشل میډیا کې ایکټیو دي فعال دي د څه وجوهات کیدی شي آیا پبلیسټي گین کول د دې اراده دی یا نه د رښتیا هغې خپل کارکردګي هماغه شان کوي نه جی دې کې ما خیال کې ټولو نه زیات چې کوم تاسو کوېسچن کړو اویرنس ایجوکیشن صحیح نو سوشل میډیا داسې دی چې هر سړي سره سمارټ فون دی او هغه ایکسس ته دی لا جی نو که څوک ټي وي نم ګوري یا اخبار نم ګوري فون باندې هغه چې کوم هغه اپس دي په هغې باندې موږ هغوی سره ایزي اپروچ دی خلکو ته د رسېدو د هغوی ایجوکیټ کولو او هغې مد کې اویرنس پیدا کول مختلف اسپیکټس کې نو زموږ چې کوم د سوشل میډیا استعمال زیات دی صرف فار د پازیټیو پرپس چې خلک موږ ایجوکیټ کړو صحیح ډېر ښه تاسو دې نه علاوه هم په ډسټرکټ پولیس کې پاتې شوی بلکې زیات وخت مو په هغې کې تېر کړی او اوس تاسو ټرافیک سایډ ته راغلی نو څه ګڼئ تاسو دې دواړه کې فرق څومره دی او دواړه کې تاسو ځان په کوم یو کې ډېر زیات ښه محسوسوئ ګورې جی ډسټرکټ پولیس چې کوم دی هغه کرایم ریلیټډ لا اینډ آرډر ریلیټډ شی دی او هغه یو داسې شی دی چې 24 hours د شپې 2 بجې 3 بجې 4 بجې هېڅ پته نشته او اف سمثینګ هیپنس تاسو به ریسپونډ ورکوئ تاسو په هغې باندې کار کوئ یو مسلسل سرکل دی ټرافیک دا دی چې هره نوې ورځ نوې ورځ وي ماښام شو شپه شوه خلک کورونو ته لاړو نو سهار به بیا نوې ورځ وي سهار نه به زما نوې سیسټم وي که زما ټرافیک یو ورځ ډېر ښکلی وچلېدو ټیک شوه خو هغه ورځ ده سبا ته به کیدای شي رانه خراب شي یا چېرته څه جیمینګ جوړ شي یا چېرته څه مسله جوړه شي نو هغه لحاظ سره دا دی چې ماښام شپې نه بعد هغه سکون وي لږ پکې فزیکل ایگزرشن زیات دی خو منټلی هغه نشته پکې صحیح د ټرافیک خبرې که موږ وکړو بیا ټي جوړ شو همدې دپاره چې ټرافیک مسله چې دی هغه کم شي خو بیا هم چې موږ وګورو ټرافیک کم شوی نه دی بلکې نور هم سیوا کیږي له یادې حالانکې خپله بي آر ټي کې هم رش هم ښه صحیح سیوا دی نو بیا وجوهات څنګه کیدی شي ولې دا رش نه کمیږي ګوره جی دې کې فرسټ آف آل چې کوم میجر پلان دی هغې کې دا دی چې بي آر ټي شروع سره به چې کوم اویلیبل غټ ټرافیک دی بسونه مزدې او آبادي حکومت واپس علي او هغه به سکریپ کوي هغه پروسس لږ سلو دی که تاسو وګورئ چې بي آر ټي هغه هم روان دی ورسره نور چې کوم مینی بسز دي ویګنې دي هغې هم روانې دي صحیح نو چې کله دا ګاډي د روډ نه اخوا کړی شي نو کافي فرق به راشي ورسره د ټرافیک فلو یو څو پوینټس دي چې هغه زه وایم چې انجینیرنګ ایشوز دي باټل نیکس ټایپ جوړ دي چې وروستو نه 6-7 لینز را روان دي هغه که تاسو شنغری وګورئ یا په یونیورسټي روډ باندې یو څو پوینټس دي چې هلته کله 6-7 لینز کنورټ کېږي 2-3 لین ته نو الټیمیټلی هغې سره جیم جوړیږي خو بیا موږ کوشش کوو چې هلته ګاډي پارکینګ ته نه پرېږدو موږ خپل کوشش انتهایی طور باندې رواني چې ټرافیک فلو ته څه قسمه هغه نه رسي د پارکینګ تاسو خبره وکړله اکثرا موږ ګورو چې خلک خپل ګاډۍ هر ایریا کې مطلب د پارکینګ ځای نه وي خو هلته هغې ودرولې وي او بیا اکثرا موږ ګورو چې ګاډۍ هم د هغې اخیستلې وي دې سره سره ولې دې خلکو کې شعور نه بیدارېږي حالانکې خپله ګوري هم پوی هم په دې دي اولنې خو زموږ هغه اجتماعي یا قومي مزاج دی چې موږ هر شی ډېر لایټ هلو صحیح یعنی که زه روان یم او زه وایم چې بس د دکاندار سره زما کار دی او زه بس جي زه کوزېږم او نیم منټ کې راځم نو ودین 30 سیکنډ ستا پسې به 10-12 ګاډي ولاړ وي او هغوی به جیمینګ جوړ کړي وي صحیح نو زمونږ کار دی خلکو کې شعور پیدا کول او خلکو ته خپل هم په کار دی چې کوم بنیادي رولز دي د ټرافیک کم لین به استعمالوي سیټ بیلټ دی هغې استعمال دی ډیورنګ یو یو ډرایوینګ نو فون استعمال مه کوه
غلط ځای کې پارکینګ مه کوه. پارکینګ دپاره سپیسیفاید ایریاز دي. صحیح. نو لږ لرې ودرېږه، خیر دی ګاډي سایډ ته ودروه، راشه خپل کار وکړه. نو موږ لګیا یو او امید هم دی چې خلک به راسره کوآپریشن کوي دی کې. نو څه ګڼې تاسو د لایټ اخیستو مسله ده که دی که د امپلیمنټیشن کمی دی؟ نه ګوره جي کوم یو اجتماعي خبره ده. امپلیمنټیشن نه به مخکې خلک ایجوکیټ کې، ایجوکیشن نه بعد به بیا امپلیمنټیشن ته راځي. یو وي ان ګراوند امپلیمنټیشن چې بیا هم نه کوي نو بیا به زه د هغې وایلیشن چې کوم کیږي هغه به زه چالان کوم. صحیح. مونږ کړی دی او ایون هر منت زمونږ چې کوم وایلیشنز کوم مونږ کړي دي چالان، لاست منت تقریبا 1,20,000 چالان دي. صحیح. نو موږ خپل طرف نه پوره کوشش کوو او بیا چې کوم ریپیټډ کوم وایلیټرز دي هغې دپاره موږ دا پلان دی چې هغې لایسنس به موږ کینسل کوو. صحیح. دا وایي چې اکثرا موږ د بي آر ټي باس سټیشنونو کې موږ دا څیزونه کتلي، سپیشلي صدر ایریا کې چېرته چې سټیشن بالکل د روډ ظاهر خبر دی د روډ منځ کې دی، هغې کې نه د فلای اوور سیسټم دی ورته او نه د انډر پاس. نو هلته بیا خلک ډېر زیات په روډ راځي چې د هغې له وجې اکثرا ټرافیک مسله پکې پیښیږي. نو د دې څه رای حل دی؟ ګوره بازارونه چې چېرته هم دي که نه نو هلته به ظاهره د بازار کې به پیدل خلک هم ګرځي، روډ به کراس کوي. نو موږ دا نشو کولی چې اوس په صدر کې یا په هغه کې به څوک په 60-70 کې ځي، نه دې آر ناټ سپوزډ. هلته خلک به تیریږي، هغې له به پرایورټي ورکړي او خپل چې کوم لیمیټډ سپیډ وي 10-20 کې به روانې. ورکوټې ښار دی هغې کې چې کوم د بازار ایریا دی نو هغې مطابق به زه خپل هغه ساتومه. موږ به یو بل اکاموډیټ کوو، ګاډي والا به هم تیریږي نو د پیدل خلکو هم خپل حق دی هغې به هم هغه اویل کوي. د یونیورسټي روډ کې چې کوم سټیشن دی نو د هغې لاندې چې دی د سورلو ګاډي وغیره ولاړ وي چې هغه روډ بند کړی وي، نو دې دپاره بیا څه پلان دی؟ ګوره چې کوم تاسو بریجز خبره کوئ دا ډې والا جی هلته کې موږ تاسو که وګورئ سپیسیفیکلی موږ کسان ولاړ وي. صحیح. او همدې پرپز دپاره ځکه چې دا بوټل نیکس دي دلته کې چې کله هغه راشي نو وروستو نه جیمینګ جوړیږي. خو اکثرا هغه کسان چې تاسو ورته سلیکټ کړي یې هغه ځای دپاره هغه ډېر کم وي، یا کله کله دا هم کېږي چې لنچ دپاره لاړ شي، څه کار وي. زه خو وایم که تاسو چېرته انډیویجولز هم ولاړي د هغې سوپرویژن دپاره زموږ رایډرز هم موجود وي، زموږ موبایلز هم موجود وي، لفټرز موجود وي. اوس هم تاسو لاړ شئ نو په یونیورسټي روډ باندې به غالبا 4 to 5 فورک لفټر دی چې مسلسل لګیا دی کار کوي چې چېرته غلط پارکینګ کوي هغې اوچتوي. صحیح. دا کوم کسان چې د ټریفک پولیس ځوانان چې سپیشلی دي که دوی ډیورنګ ډیوټي موبایل استعمال کړي هغې کې بزي شي نو دوی دپاره بیا څه سزاګانې مقرر شوي؟ یو خو جي هغه کنفیوژن غوندې دا دی چې خلک وایي جوړ دی موبایل فون استعمالوي. صحیح. که تاسو وګورئ ټول چې کوم ټیکټینګ آفیسرز دي هغې سره خپل فون دی نو هغې کې هغې ای چالان کوي. زموږ هغه مینول چالان سیسټم ختم دی، فون دی په سمارټ فون باندې په هغه ټایم باندې چالان کیږي. او بل فون یو بنیادی ضرورت دی، که چېرته زما کله کله وایرلس کار نه کوي نو زه په فون باندې ولا کانټیکټ کوم. او که هغه مس یوز کیږي موږ ته فیل شي چې هغه هینډ فری لګولې ده او هغه څه ایپس استعمالوي او ډیوټي نه انحراف کوي نو هغه موږ سره ماینر پنشمنټ شته، موږ کوارټر ګارډ هم کوو، نور ډفرنټ سزاګانې دي هغې کې موږ ایکشنز اخلو. سسپینډ هم کیدای شي هغې که نه؟ بالکل جی. صحیح. دا و چې د ټریفک پولیس کې کوم ډرایوینګ سکول چې هغه اوس بند شوی دی د دې څه وجوهات دي؟ یو خو بیسک شی هغه ول راغی چې کوم کووډ له وجه ډېر زیات شیزونه سفر شو نو د بنیادي وجه کووډ وه. خو بیا ریسنټلی چې د هغې نظام چک کړی شو هغې کې څه خامیانې غوندې پیدا شوې او چې کوم ایس او پیز وو اویلیبل هغې کې لږ امپرومنټ پکار و نو هغې باندې کار شروع دی چې د دې فاینانس به څنګه وي، دا به څنګه مینج کیږي، په کم لیول به مینج کیږي. هغه ایس او پیز چې کله ډیولپ شي اپګریډ شي انشاءالله در به بیا په هغې باندې کار. هغه ایس او پیز دومره ګران دی چې دومره وخت پکې لګېږي، کله به هغه بحال شي؟ هغه به شوی وی خو چونکې ان د مین وایل کووډ راغی نو هغې له وجه لږ شی سلو شوی دی. مطلب موږ هم نه غواړو چې زیات خلک او زیات انټراکشنز وي. صحیح. کوم کسان چې غواړي چې ډرایوینګ زده کړي نو هغې لپاره ظاهر خبر دی لومړي شي لایسنس وي، هغه اخیستلو دپاره طریقې کار څه شی دی؟ فرسٹ آف آل که تاسو سره شناختی کارډ وي او اف یو آر مین چې شناختی کارډ وي نو یو آر ابو 18. ټیک ته جی. نو زموږ ټریفک آفس دی ګلبهار کې، هلته به راشي. انیشیلي به هغې لرنر پرمټ والي هغه ویلیډي 45 ډیز دپاره چې کوم پروسس دی هلته بس تاسو ګایډنس دپاره کسان هم موجود دي هغې راشي هغه تاسو ته
کم کاونټر ته تللي هغه هم دله ووایي. بیا چې 45 ډیز نه بعد تاسو کله هغه لرنینګ پیریډ پوره ختم شي بیا به راشئ او دین هغه ټیسټ ډرایوینګ ټیسټ به وي ستاسو او مختلف نور چې کوم میډیکل ټیسټ دی یا بایومیټریک دی کوم شیزونه دي چې وشي یو سړی سکسیسفولي هغې باندې پاس شي هغه له موږ ډرایوینګ لایسنس ایشو کړو. انډر ایج ماشومان هم نن سبا موږ ګورو اکثرا یا ګاډي چلوي یا بایکس کې ناست وي چې هغې له وجې ځان ته هم خطره دی او سوسایټي دپاره هم نو هغې مخنیوي ولې نه کیږي؟ موږ خو جی ایکشن اخلو ایکشن داسې اخلو چې دواړه اسپیکټس ته ګورو. یعنی که داسې گاډي موږ ونیسو نو موږ ته ښه نه ښکاري چې یو ماشوم باندې اف آی آر وکړو یا هغه وکړو. پیرنټس راوغواړو کوشش کوو چې هغې ایجوکیټ کړو او دا شی په انشور کړو چې آینده داسې نه وي. خو به هر حال زما ریکویسټ چې کوم دی دی کې د پیرنټس نه دی چې مهرباني وکړئ د بعضې موټر سایکلې چې کوم ساتلي شوي دي تاسو ماشومانو سره هغه کلیرلی شوز اوپنلی وایي چې موږ د ون ویلینګ دپاره یوز کیږو. مهرباني وکړئ خپل ماشومانو باندې چیک وساتئ خپل ماشومانو له هغسې ډرایوینګ او هغه ګاډي مه ورکوئ چې فل په دې ایج کې ایلیګل هم وي او هغه خپل ځان له هم نقصان رسولی شي بل چا له هم نقصان رسولی. د ګاډي چې زیاتره غلا کیږي ولې چې دوی که دوی دغه شان کسان چې وي هغې ته طریقې کار ډېر زیات زده دي نو ټرافیک پولیس په دې کې څه کارکردګي دی؟ آیا دا هم د هغې ذمهواري یا مسؤلیت جوړیږي چې هغې مخنیوي وکړي؟ ټیکنیکلی خو زمونږ کار نه دی صحیح ځکه چې هغې دپاره خپل ډسټرکټ پولیس دی هغې چې ګاډي غلا شي او هغه اف آی آر وشي هغې مینج کوي. خو ونس داسې انسیډنټ وشي نو زمونږ خپل کنټرول دی د ډسټرکټ خپل کنټرول دی هغه خپلو کې شیرینګ اف انفارمیشن کوي چې داسې ګاډی دی دې ځای نه لیفټ شو لاړو نو موږ ګورو چې چېرته چونکې زموږ پریزنس زیات وي نو مختلف چوکونو باندې مغزیونو باندې موږ چیک کوو که دا ګاډی په لاس راشي او شوي هم دي داسې ډېر چې ټرافیک پولیس والو موبایل سنیچرز نیولي دي د غلا ګاډي نیولي دي او ایون نور داسې څه کرایمز کې د ډسټرکټ پولیس هغه کړی دی هغوی ته هینډ اوور کړي. موسټ آف د ټایم په سوشل میډیا کې موږ باسې داسې ویډیوز وغیره ګورو چې هغې کې دوه ځوانان یو بل وهي او ټرافیک پولیس افیسر چې دی سایډ ته ولاړ وي نږدې نه راځي نو دا آیا قانوني ورته ویلی شوی چې دا ستا کار نه دی یا په کار دی چې هغه خپل څه کارکردګي وکړي؟ سوري ټو سې خو بهرحال دا پرسپشن چې کوم دی میبي یو یا دوه داسې څه انسیډنټ شوي وي چې هغې کې نیګلیجنس شوي وي په هغې به بیا ایکشن هم اخیستلی شوي وي. صحیح دا خو دا دی چې پاکستان قانون دا وایي چې هر چېرته غلط کار کیږي غیر قانوني کار کیږي هر شهري ته دا اختیار دی چې لاړ شي او هغه شی رکاو کی. ټیک شو جی دا قانوني او آئینی فرض دی په هر چا باندې. ټریفک والا ما په خیال کې تاسو پته نشي څه سپیسیفکس هغه ورکوي خو زما په علم کې داسې نه دی شوی چې مخامخ ولا څه کار رواني او دی خاموشه ولاړي نه کوي. ما تاسو ته څنګه شروع کې ووې چې موږ د کوړې ډېر چې پروت دي که نه موږ هغې پسې هم کالونه کوو متعلقه ډپارټمنټ ته چې تاسو راشئ که دا ناله بنده وي او اوبه په روډ ولاړې هغې دپاره هم موږ بندوبست کوو که د بجلی تار را پرېوتي د هغې بندوبست هم موږ کوو نو چې بیا مخامخ یو جرم کېږي وای ناټ ایبل ټو ریسپونډ. صحیح په دې ټرافیک پولیس کې آیا د زنانو حصه هم شته فیمیلز ټرافیک پولیس افیسرز هم شته دي یا نه؟ بالکل جی موږ سره ریسنټلی یو خو دوه لیډیز ډي ایس پیز وي. صحیح ټیک شو جی او بیا زمونږ چې کوم مین آفیسز کې دا کوم لایسنس برانچ دی هغې کې زمونږ فیمیل سټاف موجود دی او هغه د فیمیل چې کوم ویزیټر دی هغې فیسیلیټیشن کوي. یو څو وخت مخکې ټرافیک پولیس رایډرز کې زنانه شرکت کړی و چې 3 لیډیز وو او هغې ډېر ښه کانسپټ دا و چې مونږ په روډونو بازارونو کې ګرځو کوم ښځې چې ځان نامحفوظ محسوسوي نو هغوی دپاره آیا هغې اوس هم شته هغې په تعداد کې سیبهوالی راغلی دی یا نه؟ زما خیال کې تاسو چې کوم هغه کوئ دیټ واز ناټ ټرافیک هغه ریګولر پولیسو او چې کوم د اختر ورځو کې کوم بازارونو د فیمیل والا هغې دپاره هغه ډیپیوټ شوی وی او هوپفولي دی هغه کې چې کوم رمضان را روان دی مخکې به دا پلان کیږي دا به بیا هم انشاءالله موږ هغه جاري ساتو. صحیح یو ځلې بیا ایس او پیز طرف ته به راځو. اوس چې کوم یوټیلیټي سټورونو کې د حکومت لخوا عام غریب خلکو دپاره رعایت ورکړی شوی دی نو ظاهر خبر دی په هغې کې رش به حد نه سیوا وي. ما داسې کسان هم کتلی دی چې زیاتر پکې نه یو ایس او پیز هم فالو کوي نه نږدې نږدې هم ولاړ دي ماسک هم نه اچوي نو هغې دپاره تاسو څه تیاري کړی یې؟ ګورئ جی دې امپلیمنټیشن دپاره مختلف ډپارټمنټس کار کوي. دې کې ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی که تاسو وګورئ متعلقه اسسټنټ کمشنر ډپټي کمشنر د هغې ټیمونه
بیا د ډسټریکټ پولیس چې کوم د تاڼې والا دي د هغې ټیمونه هم پې کار کوي صحیح زموږ زیات فوکس دا چې کوم هغه ټریفک ریلیټډ کوم وایلیشنز وي د ایس او پیز چې کوم سړی په موټر سایکل دی او هغه وایلیشن کوي نو زما منډیټ هغه دی صحیح اوس که ټریفک پولیس لاړ شي او په دکانونو کې دننه هغه شروع کړي نو بیا به تاسو وایي دا اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں نو هغې دپاره خپل شته هغې د خپل بندوبست دی ډسټریکټ ایډمنسټریشن هم په هغې باندې لګیا دی او دې نه علاوه چې کوم زموږ لوکل تاڼې دي هغې هم په دې باندې کار کوي موږ زیات فوکس په خپل فیلډ باندې ساتو خپل ټرافیک ریلیټډ ایشوز صحیح دا وایي چې اکثرا د ټرافیک پولیس ځوانان دا خبره کوي چې چیف ټرافیک افیسر چې دی هغه ډېر سخت مزاج دی غصه ناک دی اول خو دا کانسپټ ولې دی بیا دا هم وایي چې ستاسو ورسره څه ایکسپیرینس پاتې شوی دی ګورئ جی پته نشته ستاسو د سورس څه دی د انفارمیشن د دی خو بهرحال زه به دا ووایم چې زما کوم انټریکشن پاتې دی ما کوم د څلور میاشتې دی ټرافیک تېرې کړې صحیح یو سړی صرف دا وایي چې سهار په خپل ټایم راځه اف اټ از 7 o'clock نو 7 o'clock مینس 7 o'clock صحیح سهار خپل پوینټ ته رارسه چې ستا کوم د ټرافیک یونیفارم دی هغه پراپر اچوه چې کوم ریکوایرمنټس دي ریفلیکټر جیکټ دی هغه اچوه بالکل په خپل ځای موجود اوسه ټرافیک مینجمنټ هم کوه وایلیشنز هم کنټرول کوه رولز ریګولیشن څوک هغه هم مه پرېږده صحیح او بار بار دی چیک کوي او هغه افسر په خپل هم سهار 7 بجې راوځي ښه ډېر ښه نو بیا خبره دا ده که نه چې دا کمپلینټ ما خیال کې تاسو ته بس انفارمیشن وي خو زه دې سره اګري کوم نه که یو کس تاسو نه ډیوټي اخیستل غواړي او صحیح معنو کې ډیوټي اخیستل غواړي نو هغې له سختي نشو ویلی دا ایکچوال ډیوټي ده صحیح ستاسو ډېر زیات مننه کتونکو د پېښور نیوز وخت همدلته پای ته رسیږي د نور معلومات او اپډیټ دپاره خیبر نیوز سره اوسئ وخت او شپه مو ښه